تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. سورة النحل 20 نمبر آیات تے 60 نمبر آیات د سورة النحل. دیدی نمخ کی اللہ جل شانہ د صفت خلقیت ذکر وکړو چې دا ټول صفاتونه الله جل شانہ پیدا کړی دي. دا اسمانونو ذکر وشو، اسمانونه الله پیدا کړی، دا ځمکه الله پیدا کړی، دا انسانان الله پیدا کړی، دا زناور الله پیدا کړی. په دې وجه چې څومره څیزونه ګرځي دا ټول پټوله، دا ټولې میوې، دا ټول هر څیز دا الله پیدا کړی. بیا د سمندر ذکر وشو چې الله جل جلاله سمندر پیدا کړی، په هغې کې میان هم پیدا کړي، په هغې کې سره زر سونه پیدا کړې ده. تاسو کشتۍ در وینئ چې په هغې کې ګرځي او بوله رسړونکې ده. بیا وفرمایل چې الله جل جلاله د ځمکې د پاسه غرونه پیدا کړي دي، غرونه پکې د وجې نه ځمکه نه خوځي. نو ډېر علامات الله جل جلاله فرمایل چې دا موږ پیدا کړي دي. اوس فرمایي والذین یدعون من دون الله، او هغه خلک چې د الله جل شانه نه علاوه نور خلق را بلی لا یخلقون شیئا، دغه نورو خلقو هیڅ څیز چې دی نه دا نه دی پیدا کړی. لکه مشرکین مکه دوی به د الله سره بوتان شریک جوړول، نو بوتانو هیڅ څیز چې دی نه دا نه دی پیدا کړی. وهم یخلقون، هغوی خو په خپله پیدا کړی شوي دي، یاخې د کاڼو نه جوړ کړي دي، تر دې پورې چې د وړو نه بیا ویدان نه خدای جوړ کړو، هغې ته به یې سجدې لګولې. داسې حد ته رسېدلو، ګټه به یې راواغسته، هغې ته به یې سجدې لګولې، وي دا زموږ خدای دی. اموات، الله فرمایي دا مړه دي، غیر احیا، په دوی کې روح نشته دی. دا یاد ساتئ مرګ دا بیا همیشه تر همیشه وي، یعنی هغه څیز که بلکل حیات نه وي نو هغې ته مرګ ویلی. دویم هغه چې آینده کې به مري، او دریم دا چې اوس هم مړه وي. نو دا څیزونه د کومو څیزونو چې عبادت کېږي دا په دوه قسمه باندې وو، یو هغه چې عقل والو او دویم هغه چې غیر عقل والو. لکه مشرکین مکه به د کاڼو عبادت کو، نو کاڼې خو عقل نه لري، د وړو عبادت یې کو، د وړو نه بیا د بت جوړ کړو، د خټې نه بیا جوړ کړو، نو هغه عقل نه لري. دویم هغه چې عقل والا وي، خو دا هم بیا په دوه قسمه وي. یو دا چې اوس مړه وي، او دویم هغه چې آینده کې به مري. چې اوس مړه دي لکه عزیر علیه السلام، نعوذ بالله، یهودیانو به وي دا د الله زوی دی او دا خدای دی، دی به د عزیر علیه السلام عبادت کو. عزیر علیه السلام
عقل والا دی پیغمبر دی خو لیکن مړ دی د مړ سره عبادت نه کوي یا د دې وخت حضرات چې قبرونو ته سجدې لګوي او د قبرونو نه امداد غواړي دا مړه دي دا هیڅ نشي کولی او دریم قسم هغه دی چې د هغې عبادت کېږي اوس خو مړه نه دي خو آینده کې به مري لکه بعض خلکو به د فرشتو عبادت کو یا چې عیسایان د عیسی علیه السلام چې دی عبادت کوي اوس اگر چې اوس خو مړه نه دي لیکن دی باندې خو مرګ راتلی شي نو دا درې واړه ته مراد اغوستی شي چې یا خو بس بالکل حیات پکې نه وي دویم هغه چې حیات پکې وي خو وتلي یې مړه شي دریم هغه چې حیات پکې وي خو آینده کې به مري لکه فرشتې او عیسی علیه السلام دې ټولو چې دي نو دا الله فرمایي اموات دا مړه دي غیر احیاء دا ژوندي نه دي وما یشعرون او دوی ته دا پته هم نشته دی ایان یبعثون چې کله به پاسونې کېږي دوی ته ځان له دا پته نشته دی به وایي چې یاره دا بوتان به زمونږ دپاره سفارش کوي دی به سفارشیان وي او مونږ به د دې په ذریعې سره نجات بیا مومو الله جل جلاله فرمایل دوی ته خو ځان نه دا پته هم نشته چې مونږ به کله پاسو مونږ به خپله کله پاسو دوی ته خو د دې شعور هم نشته دی دا علم هم ورته نشته دی نو بیا سفارش به ستاسو څنګه کوي الهکم اله واحد اله ستاسو معبود ستاسو اله الله دی واحد چې یو دی فالذین پس هغه خلک لا یؤمنون بالآخرة چې هغې یقین نه کوي په آخرت باندې قلوبهم منکرة زړونه د هغوی انکار کوي وهم مستکبرون حال دا چې دوی تکبر کوي تکبر د وجې نه به د آخرت نه انکار کوي وی قل یحییها الذی انشأها اول مره یاره چې موږ خاورې شو او شګې شو او یو ظالم پکې میړو کې راواغستو بیا هغې داسې په ګوتو کې ورجه وي پوکې وله ورکړو یا محمده دا به م الله راژوندی کړي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ها الله به دا قل یحییها الذی انشأها اول مره الله پیغمبر ته الله فرمایي وی ته ورته ووایه دا به هغه ذات ژوندی کوي چې کوم اول ځل نه پیدا کړی اول ځل یې د دې خاورې نه پیدا کړی نو هم د دې خاورې نه به دوباره هم پیدا کړي لا جرم خامخا ان الله يعلم یقینا الله ته علم دی ما یسرون و ما یعلنون څه چې تاسو پټوي او څه ښکاره کوي څه ښکاره کوي او څه چې تاسو پټوي د دې ټولو خبرو الله جل جلاله ته علم دی انه لا يحب المستكبرين بشک الله جل جلاله تکبر کوونکی نه خوښوي متکبر سړی د الله ډېر بد شي ولې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الله فرمایي الکبریاء ردائی تکبر دا زما صادر دی او چې اوس یو سړی د الله صادر کې ځان ورته نه کوي نو خامخا به غرق کېږي یو سړی پردی جامې شي خامخا به غرق کېږي واذا قیل لهم الله فرمایي هغه وخت چې وویلي شو دوی ته ماذا انزل ربکم څه نازل کړی دی رب ستاسو نو دوی به څه ووایي قالوا اساطیر الاولین دا هم د مخکینو خلکو افسانې دي د مخکینو خلکو هسې قصې دي یعنی د دروغو قصې دي الله فرمایي لیحملوا اوزارهم کاملة الله فرمایي د قیامت په ورځ به دی خپل بوجونه د ګناهونو چې کم پیټي دي دا به اوچت کړي وي کاملة پوره په پوره دا څه دپاره یې ذکر کړو دې دپاره چې ذهن کې دا خبر را نه شي چېرې بعضې مشرکینو ته خو په دنیا کې بیا سزا میلاو شي ولکه ابوجهل ته خو دنیا کې سزا میلاو شو سر ترې کټ شو مردار شو یا داسې نور غټ غټ کافرانو مردار شوي نو دې ته خو په دنیا کې بس سزا میلاو شوې ده نو آخرت کې به ورته څه کمیږي او کو نه الله فرمایل نه پوره به پوره یا دنیا کې کافر دي داسې ښه کار وکړي او بیا لا اوس کې شعر هم دي چې یاره د انسانیت نه بل غټ دغه چې دی نو مذهب نشته دی
د انسانیت نه بل بهتره مذهب چې وي دا نشته دی. تاسو هم بعضې چې نه پوهېږي نو هغه هم ولې لایک او شیر ورکړي چې وګوره څونه ښکلې کار یې وکړو. بیا دا یاد ساتئ ها، انسانیت نه بلکې د اسلامیت نه بل غټ دین چې دی غټ مذهب چې دی نه دا نشته. انسان به هله انسان وي چې دی کې ګورئ اسلام وي. دا یاد ساتئ ها، کفار در سره انسانان دي نه، دوی که ډېر خدمات وکړي دا در سره انسانان دي نه. انسان به هله انسان وي کله چې دی کې اسلام وي. ګورئ ها، چې اسلام غوندې مذهب پکې وي دا به انسان ګڼلی کېږي اگر چې ډېر خدمات کوي. خو چې اسلام یې نه دی راوړی اسفل السافلین، الله فرمایي دا په زناورو کې هم د ښکته زناور نه دی. لکه زمونږ په معاشره کې سپی ډېر بد ګڼلی کېږي، دا د سپي نه هم لاندې خلک دی. زمونږ دا کټاسري په دې غوټ روان وي. لیحملوا اوزارهم کاملا، الله فرمایي دوی به اوچت کړي وي خپل بوجونه خپل د ګناه پیټي کاملا پوره په پوره یوم القیامت د قیامت په ورځ. ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، او د هغه خلکو بوجونه بیا اوچت کړي وي کم خلک چې دوی ګمراه کړي وي د نیغې لار نه دوی منې کړي وي بغیر علم، بغیر څه د علم نه بې دلیل یې منې کړي. ای ته علم نه وي او دوی منې کړي. بعضې خلک داسې شته دی چې هغوی راپاسي او وایي تاسو ځان ته مقلدین ووایئ نو دا آیات په تاسو باندې بار دی. یا داسې نور آیاتونه په موږ راپېټ کوي وي تاسو ځان ته مقلدین ووایئ داسې وایي موږ د خپلو پلارانو نیکونو تقلید کوو. نو وګورئ مشرکین مکه به وایي موږ د پلارانو د نیکونو تقلید کوو. نو پېټ کوي د کفر آیاتونه په مسلمانانو باندې. د کفر آیات مسلمانانو پېټ کول دا په خپله زندیق دی او کافر دی. دې خبرو نه دا غریبانان نه دي خبر، بس صرف خپلو مولیانو ته په ذهنونو کې دا خبرې ورچولې دي چې څوک تقلید کوي دا کفر دا بدعت کوي دا شرک کوي. او چې بې راټینګي نو په خپله هم تقلید کوي، په خپله هم تقلید کوي. ما څومره خلک چې دا ما راټینګ کړه مخکې ورځه کې مې یو ملګري ګروپ کې موږ ور دننه خو وي راشئ یاره وې دی دې خلکو نه غیر مقلدین دی وي دې نه موږ تنګ راځي راټینګ مې کو نه په خپله ماته ما دې زه د سره عقیده کې تقلید کوم نه دویم الله یو دی. زه له چا خبره نه منم، زما خپل عقل دا وایي چې الله یو دی. ما ته قرآن ویلي الله یو دی، ما ته پیغمبر وایي الله یو دی. وي ته په دې کې تقلید ولې نه کوي؟ وي دې کې خو امامانو اقوال شته دي. هلکه من نه یې کوم مې ته یې کوې وي او زه په دې کې تقلید کوم مې ته خو بدعتي شو ته خو مشرک شوې. بهرحال داسې قسم آیاتونه خلک رالي او وایي چې تاسو تقلید کوئ او وګوره مقلدین به جهنم ته ځي. نو دا خو هله سړی پېټ کوي چې امام ابو حنیفه ته کافر وایي. نو امام ابو حنیفه صاحب نعوذ بالله کافر. نو اصل کې ساده ساده عوام ګوري، ساده ساده خلک دوکه کي. او یاد ساتئ ګورئ د چا په خبرو کې مه راځئ. ما ته مخامخ کې ما سره دې کېني ما سره دې په دې باندې بحث وکړي زه بیا ومنم چې او تاسو حق یې. مخکې ورځو کې ما سره دلته کې ودرېدو او رکوع له راغلو. د دې عقیده دا ده چې څوک په مونځ کې فاتحه ونه وایي د هغه مونځ نه کېږي. راغلو رکوع له تاسو اوس سوچ وکړئ رکوع له راغله او رکوع یې لاندې کړه. نو تاسو ما ته ووایئ چې دې سړي چې دی د فاتحه ویلې ده فاتحه نه ده ویلې. دا رکعت څنګه وشو؟ دې خو دا عقیده ده چې بغیر د فاتحې نه مونځ نه کېږي. دا رکعت څنګه وشو؟ بغیر د فاتحې نه وشو او نه شو. نو چا په دې پروپیګنډو کې مه راځئ. کم دین چې موږ ته علمای دیوبند را رسولې د علمای دیوبند بالکل سند موجود دی. قاسم نانوتي رحمه الله د شاه محمد اسحاق نه ویلي، شاه محمد اسحاق د شاه عبدالعزیز نه ویلي، شاه عبدالعزیز د شاه ولی الله نه ویلي. دا ولی الله صاحب چې دی د دغې والد صاحب د شاه عبدالعزیز. دا سلسله به تاسو غونډه بیان کوم تر دې پورې چې نبي اسلام ته پیغام رسول. دا زمونږ سلسله غونډه موجوده ده او دا نور خلک چې کله سلسلې رسوي دي به خامخا علمای دیوبند ته محتاج دي.
دی به ټول دیوبند ته محتاج وي اله به د خپله سلسلې رسوي دی به شاه محمد اسماعیل ته محتاج وي اله به د خپلې سلسلې نبي علیه السلام ته رسوي نو داسې د کفر آیاتونه د ظالم بچي راخلي او ساده ساده مسلمانانو ته ورکړه نو تقلید چې څوک دا کافر نعوذ بالله بهرحال چا په دې پروپاګاندا کې به نه راځو ما سره دې کینی ما سره دې خبرې وکړي زه بیا ومنم بیا زه به د دوی علم ومنم چې استاد څومره علم دی بهرحال الله فرمایي والذین یدعون من دون الله هغه خلق یدعون من دون الله چې رابلي سوا د الله نه لا يخلقون شيئا ته الله نه علاوه چې کوم خلق دي د هیڅ څیز نه پیدا کړي وهم یخلقون او دوی په خپل پیدا کړی شوي دي اموات دا مړه دي غیر احیاء دا ژوندي نه دي ته ته ما وایي ژوند په درې قسمه دی یو خو پکې بلکل ژوند نشته یا خو پکې ژوند شته دی خو الله ته اغستی دی ژوند پکې و خو الله ته اغستی دی دریم دا چې ژوند پکې دی خو لیکن یو رخ پر روان دي چې مړي به لکه فرښتې شو عیسی علیه السلام شو دې یو وخت روان دي دغه عمرې وما يشعرون او دا شعور نه لري ایان یبعثون کم وخت په دې پاسول کېږي الهکم اله ستاسو اله واحد یو اله دی الهکم معبود ستاسو اله واحد یو الله دی فالذین لا یؤمنون بالآخرة پس هغه خلک چې په آخرت باندې ایمان نه لري قلوبهم منکرة زلونه د دوی انکار کوي وهم مستكبرون حال دا چې دوی تکبر کوي لا جرم خامها ان الله یقینا الله يعلم في جميع ما هغس يسرون وما يعلنون هغس چې دوی پټوي او ښکاره کوي انه لا يحب المستكبرين بشك الله جل جلاله تکبر کون کی نخوخوي واذا قيل لهم هغه وخت چې ویل شي دوی ته ماذا انزل ربكم سدي نازل کړي رب تاسو قالوا دیوای اساطیر الاولین د مخکینو خلقو قصې دي ليحملوا اوزارهم الله فرمای دی بخامها بار کوي با یا دی به ضرور بار کوي با یا معنا دا کې دیش چې دی بار کوي با کاملتن پورا بوجنا پورا پیټي یوم القیامت پورز د قیامت باندې ومن اوزار الذين او بعد بوجنا د هغه خلقو یضلونهم چې دی گمراه کوي هغه لرا بغیر علم بدلیل الا ساء ما يزرون خبردار بد هغه سو يذرون چې دی به بار کوي الله ادامه